اول خو هر انسان ته پکار ده چې د ګناهونو ځان بچ کی کچیرته بیا هم دته وسوسه راځي یا د پزړه کې د ګناه خیالات پیدا کیږي بیا په داسې صورت کې دته پکار ده چې د داسې خیالاتو د بالکل د پروا هم نه کوي بلکې خپل نیک عمل کې د مخته ځان لګیا کی خپل کار دی کوي نیک عمل دی کوي د خیالاتو طرف ته د وسوسو طرف ته د بالکل د یو پروا هم نه کوي توجه د هم نه ور کوي حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه دا پښتنه وکړل شو یا رسول الله مونږ پزړو کې مونږ ته وسوسه راځي او خیالات د کفر فسق او دغه سه د شرک والا او د ګناهو ول خیالات راځي وسوسه راځي دغه څه حکم ده سرور کائنات صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ذاک محض الایمان دا وسوسه دا خالص د ایمان علامت دا تفصیل الته تاسو په دې باندې پوهیږئ چې مکمل تاسو بیان نه وروي په دې باندې ما ډیر بیان نه کړی دي چې هغه تفصیل وروي به ان شاء الله تاسو اشکالات ټول ختم شي نو دغه دا معلومه شوه چې کله هم یو انسان نیک کار کوي عبادت کوي په دا کې شیطان د تخمخه وسوسه ورچوي خیالات پیدا کیږي په دغه مانځ کې یا په دغه نیک کار کې بیا د دې هغه وسوسو ته خیالاتو ته توجه هم نه ورکوي هغه د بالکل د ځان نه لري کې بلکې خپل عبادت کې ځان مصروف کی علماء دیوبند ډېر غټ عالم بزرګ تر شوی دا هغه دا خبره بیان کړې ده مثال بیان کړی ده وای کچیرته یو کس ته څوک وایي چې بادشاه دی غواړي بادشاه ملاقات تر سره کوي او وخت هم ډیر مختصر ده دا کس اوس بادشاه ته ور روان سو په لار کې داسې خلک هم دي چې هغه دته کنځلې کوي په لار کې داسې خلک هم دي چې هغه د په لاس باندې راکاږي راکشوي یا کپړو باندې رانیسي یا د پزماکه باندې غورځوي قسمه قسمه حرکات ور سره کوي نو دا کس کچیرته سمجھدار وو دا به بادشاه طرف ته د تلک کوشش کوي چې چا کنزل ورته کړی دا دغه جواب بنه ورکوي چې چا د په کپړو باندې رانیولای دا هغه ته به جواب نه ورکوي چې چا د پزماکه غورځولای دا بحث ورسره کوي خبرې ورسره کوي فضول خبرې ورسره کوي هغه ته به توجه نه ورکوي ځکه چې بادشاه کوم وخت ورکړي دا هغه وخت نه تیریږي نو دا ته سمجھدار انسان وای چې کله هم د دې لپاره یو مخته منزل مقصود وي یو خپل هدف وي بیا هدف ته پتلک کې د تخمخه رکاوټ پیدا کیږي کله انساني طرف نه وي کله شیطانانو د طرف نه وي کله بل چا د طرف نه رکاوټ پیدا کیږي بیا د دې یو رکاوټ ته توجه هم نه ورکوي خپل منزل مقصود ته ځان رسوي لکه څنګه چې دغه بادشاه ته پتلک کې د چا پروا نه کوي کچا کنزل ورته وکړه د هم ورته وکي نو ټیم ضایع کیږي خبره جګړه ترازي کچا د په خپل لاس باندې وزر باندې راونی ویا د سره غلط حرکات شروع کړل نو د هم کچیرته هغه د پلاس باندې راونی سي کپړو باندې راونی سي نو د ټول وخت ځای کې خبره جګړه ته زی نو داسې صورت کې هغه کس خپل بادشاه طرف ته ځان رسوي منزل مقصود ته ځان رسوي چې زه بادشاه سره ملاقات وکم داسې چې کله مونږ هم عبادت کوو منځ کوو یا بل نیک عمل کوو د مونږ د خپل یو هدف وي مونږ خپل یو منزل مقصود وي چې مونږ به دغه ته ځان رسوو مونږ به دا کار کوو که په لار کې څومره رکاوټونه راشي هغه ټول رکاوټ په ختم کوو نو دا مطلب ده چې کله هم په لمانځه کې یا په نور عباداتو کې شیطان وساوسه یا داسې خیالات تر راولي بیا به دیغه توجه هم نه ورکوي هغه فکر به هم نه کوي بالکل به نظر اندازه کوي یو په داسې راشي چې تاسو به عبادت کوي او تاسو په لمانځه کې دغه فکر وسوسه د خیالات بالکل راضي هم نه